قربان بشم زیرو تمام داری گوی او پختن او کرمی والو او مومنانو المنزونه روژه عبادات گیری حجون خپلزی کی اصل بیماره او بیجاندوی کته تال منزونه کوي روژه ساتي تهجد کوي تسبیح کړپوي او زید نیوي لوړي د منزونه کور نه دیر کوي د عبادت بیا کور نه دیر کوي د عبادت په کور د تو کې اثر پیدا کی اته مسالې څه نه حل کیږي ته څه وی لوړي خو ته سوچ وکړي باندې کنه ته به زید تا وی لوړوي ته به کې نه خستی وي اڅې څه دوه کاسونه مانځه د کیسه مو دیوار چوکول سی وی ونی باندې لنجا ونی دو لکو وانه مثال یو لک 2 لک ونه نه وا ادوال وړه دلاتو ته منډي 1 کروڑ ته پته ونونه ورسید ایمونن سے انجمنو ته مسالې رسی مرکز ته رسی علماء ته رسی ډیرو مسالو کې چټه زید پټوي د زیدونه څخه پرېږ دو مسالې حل کیږي یاد وساتوي ډېرې مسالې مو حل کیږي دا تاسو یاد وساتوي سیدا مصنوی کې مولانا روم یو حکایت ذکر کړی دی چې شیر او خرگوش ولا حکایت څه یو ځنګل کې به شیر او زنات زنور خوړل نمبر سره نو بیا زنور ولر چې نمبر سره حاضری کې ورځ یو ته خرگوش راغله چې لوګ ډیر بار هله سي مثال ور کړی دی هغه ورته ولر څنګه لیټ راغی لکه خرگوش وته لیټ راغو دا ځکه لیټ راغم سال تلیاري کې بل شیر سرو بروش ولو هغه ودرولو دا دوی څه خو ما په مقابله کې هر وته لري چوک دا شی ټکی مو کو کنه مو ته مقابله کې مو مشرتوب تا مو ته مقابله تر وته زی کراس کړلم ها د دوی سره سالک مو سه بوزه څه بوت یو په یو کې او به جاموي اخوی کې د غزي کې موجوده ځکه له خپل شکل او کې ولې دو کنه ترا پې کا ورته هلاک شو ورکی کسا رومی د غزي کې شعر ویل چون زید و خشم دید و خصم را خیش را در چاه افکن از بلا مطلب دا چې زیدی انسان دشمن بهر نه ده زیدی انسان دښمن اینه نه ده زیدی انسان بهر دښنو سي ما ګرځي ځان سي وګرځيګا تو کې بیماری پیدا شوې ده تو اینه نه دښمن جوړ کړي ده ځان ته زیدی اندوي ته دشمنه ده